نه برداشت شي مګر ته ناره والا که په وزن کې کموالی کې دې ته غلا وایي. هغه بل غل دا دی ماښام غلا کوي تر دیولو اوړي دی دلته ناست دی غلا کوي. که چیرې یو بل کس په دکان کې په ناب تول کې غلا کوي دا د سپینو کپړو غل دی دې ته غلا وایي. هغه بل کس هلته اوړي دی دلته غلا کوي دا هغه غلا سوله دې کې هېڅ فرق نشته دې ته غلا وایي. نو غلا کول دا خو د بنده حق خوړل دي. هلته ګوره موږ دا وایي اشه موږ ولې دا زموږ عبادتونه ولې موږ د ګناهو څخه نه راګرځي. زموږ په موږ کې کار دی ډېر په موږ کې په دې وجه ډېر کار دی موږ ډېر کمزوري یو په وجه د دې موږ په عباداتو کې ډېره کمی ده په وجه د دې. ګوره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي رالی ولې د الله رسوله د الله حبیب زما پلانې حاجت دی زه وایم چې زما د حاجت پوره سي. د الله حبیب ورته ویلې ول 2 رکعته نفل وکړه د خپل ښه سره بس یې وغواړه. یو وار یې وغوښتل حاجت یې نسو پوره. دویم وار یې وغوښتل حاجت یې نسو پوره. دریم وار چې وغوښتل حاجت یې پوره سو. محمد رسول الله لرالی ولې د الله حبیبه ول دا څنګه ولو په اول وار چې مې نفلونه وکړو نسو پوره زما حاجت په دویم نسو پوره په دریم بیا پوره سولو. د الله حبیب ورته ویلې ول ته په اول وار داسې ځان دې محتاج نه بولي په دویم دې ځان محتاج نه بولي په دریم دې ځان ډېر محتاج وبولي الله ستا دعا چې د هغه قبوله کړه. زه وایم موږ ډېر تباه یو ډېر تباه یو د خپل سره بس دعا وغواړئ. یو صحابي د الله رسول